Introduction to Computer Science with Python. دا زمونږ د دې پلی لیسټ وایند اپ دی. دې نه پس به مونږ ویب ډیولپمنٹ سٹارټ کوو. په دې ویډیو کې به مونږ دا سمرایز کوو چې مونږ اوسه پورې څه زده کړو، کم کم کانسیپټس دي چې هغه د پروګرامینګ لپاره ضروري دي او زمونږ په مخ کې په کار راځي. نو د ټولو نه اول خو ما تاسو ته د کمپیوټر انټروډکشن وکړو چې کمپیوټر به موږ څه ته وایو. هغه ډیوایس چې هغه انپوټ اخلي، هغه پروسس کی او بیا موږ ته آوټپوټ راکوي، دې ته به کمپیوټر وایو. هغه کې د یو ریموټ کنټرول سیستم نه واخله تر یو واشنګ ماشین پورې، تر یو یو پی ایس پورې، دا ټول سیستم چې کوم دی دا دې ته موږ کمپیوټر ویلی شو. ولې چې دا انپوټ هم اخلي، هغه پروسس کوي او بیا موږ ته آوټپوټ راکوي. ټیک شو. بیا د هغې نه پس موږ ویریبلز وایي. په کمپیوټر پروګرامینګ کې د ټولو نه چې کوم بیسک کانسیپټ دی نو هغه د ویریبل دی. ویریبل څه ته وایي؟ یو میموري لوکیشن دی چې په هغې کې موږ ډیټا سټور کوو. ټیک شو. لکه فار ایگزامپل دلته کې زه وایم چې ویر ونه، ما دا یو ویریبل واخیستو او دې کې ما ویلیو واچوله 10. ټیک شو. دا ویر ون چې دی د دې ویریبل د نوم ایښو خپل رولز دي، هغه رولز به موږ فالو کوو. د ویریبل چې کله نوم شروع کیږي نو دا خو به یا د یو کرکټر نه یعنی د اے بی سی نه شروع کیږي او یا مونږ دا د یو انډرسکور نه شروع کولی شو. د دې نه علاوه په دې کې به مونږ بل کرکټر په سر کې بالکل نشو اچولی، یعنی نه مونږ داسې ونه چولی شو فار ایگزامپل، نه مونږ داسې سپیشل ساین اچولی شو یا سپیشل کرکټر نشو یوز کولی. ٹھیک شو. په منځ کې په لاست کې اخره کې چې کم دی نو ته دغه الفا 1 2 3 دا پکې ته یوز کولی شي. د دې نه علاوه د دې په منځ کې ته هم یو انډرسکور یوز کولی شي، خو د دې انډرسکور نه علاوه سپیشل کرکټر فار ایگزامپل دا ساین ته واچې یا دا ساین واچې یا دا ساین واچې، دا الاؤډ نه دي. بله خبره په دې کې سپیس الاؤډ نه دی چې ته وایې چې ویر 1 از ایکول ټو، نو دا د دې خپل رولز ریګولیشن دي د ویریبل د نامو ایښو یا د فنکشن د نامو ایښو دپاره. ټیک شو. ما دلته یو ویریبل واخیستو، دې ته ما ویر 1 نوم ورکړو، دې ته د خپلې مرضۍ نوم ورکولی شو. په دې کې ما ډیټا واچوله. دا ډیټا څه شی دی؟ دا ډیټا په دې کې ما واچوله دا انټیجر ډیټا ټایپ دی. مونږ ډیټا ټایپ هم یو وي چې مختلف ډیټا ټایپ دي، په هغې کې چې کوم بیسک ډیټا ټایپ دي هغې باندې مونږ خبره کوو. دغه رنګه ما دا یو ویریبل واخیستو، زه یو بل ویریبل یم او هغې کې ایکس هغې ته نوم ولم او په هغې کې زه یو فلوټینګ ډیټا ټایپ اچوم. دا څه شی دی؟ دا فلوټینګ ډیټا ټایپ دی ځکه چې په دې کې پوینټ دی. ٹھیک شو. او که چېرې زه یو داسې ویریبل والم، ویریبل 3 دی، فار ایگزامپل ما نوم ورکو او زه وایم چې ما انورټډ کاما واخیستو او 10 مې واچولو. دا 10 چې دی نو دا اوس نومریکل ډیټا ټایپ نه دی، دا سټرنګ ډیټا ټایپ دی. هر هغه شی چې هغه مونږ په انورټډ کوډ کې بند کړو په سنګل وي یا که ډبل وي، خو چې دې کې مونږ دا کلوز کړو نو دې ته بیا مونږ سټرنګ ډیټا ټایپ وایو. ښه، په دې کې زه دلته کرکټر هم اچولی شم اے بي سی، په دې کې زه نوم هم اچولی شم، په دې کې زه فار ایگزامپل علي 20 مچولی شم. دې کې ته د خپلې مرضۍ هر یو شی پټ کولی شي. دا سټرنګ ډیټا ټایپ دی. ټیک شو. دا بیسک ډیټا ټایپ چې دی نو یو فلوټ دی، دا یو فلوټ دی، دا یو فلوټ دی، دا سټرنګ دی. ټیک شو. او دا انټیجر دی. او د دې نه علاوه موږ سره چې کوم دی نو یو بل هم دی چې هغې ته مونږ یس یا نو وایو، لکه فار ایگزامپل ټرو یا فالس. دې ته مونږ ټرو یا فالس، دا هم دې ته بول ډیټا ټایپ وایي، دا بولین ډیټا ټایپ دی. ټیک شو. نور ډیټا ټایپ بیا د دې نه راوتي دي، د هغې نه فردر راوتي دي، هغې ته مونږ سیکنډري ډیټا ټایپ وایو. خو دا بیسک ویریبلز رولز دي، د دې طریقه باندې مونږ په ویریبلز کې چې کوم دی نو ډیټا پټ کولی شو. او دلته کې ته وګوره نو دا په انورټډ کاما کې بند دی او نه چې کوم دی نو دا انټیجر دی. دا د پایتان خپل کی ورډ دی چې کوم لینګویج سره راځي، څه کی ورډز لینګویج سره راځي هغه هم ته په ویریبل د نوم په تور باندې نشو یوز کولی. یعنی فار ایگزامپل که زه دلته کې ولیکم چې ټرو از ایکول ټو فالس، نو ټرو زه د ویریبل نوم په تور باندې نشم یوز کولی ځکه چې دا د پایتان خپل ریزرو کی ورډ دی. ټیک شو. د هغې نه پس بیا مونږ اپریټرز ووایو. اپریټرز مختلف لینګویج سره مختلف اپریټرز راځي، یعنی مختلف ساینس دي چې د هغې نه ته مختلفه معنی اخیستی شي یا هغه لینګویج ته نه خپل معنی اخیستی شي.
یعنی فار ایگزامپل اکثر لا بتا کتلی وی مونږ چې وایو چې x is equal to 10 مونږ وایو x is equal to 10 دا او کچره زمه ما چې x is equal to 10 دې دواړو کې فرق دی دا چې دی دته وایي اساینمنت اپریټر او دته وایي کمپیریزن اپریټر دا کمپیر کوي دوه ویلو زه دلته کې دا وایم چې x برابر دی دا 10 او کنه دی او دلته کې زه دا وایم چې په x کی ویلیو پټ کا 10 دا اساینمنت اپریټر دی دا کمپیریزن اپریټر دی موږ وایو چې x is equal to greater than دا کمپیریزن اپریټر دی دا کمپیریزن اپریټر دی ٹھیک شو دا غرانګي زم چې p is equal to less than equal to 20 کمپیریزن اپریټر دی دا شانته زویم چې b less than equal to 20 کمپیریزن اپریټر دی نو موږ اپریټر هم په ډیټیل سره ویلې دي که په دې اپریټرز باندې نه پیږي نو هغه لیکچر ټکته شي ٹھیک شو موږ اپریټرز وی اساینمنت اپریټرز هم وی لوجیکل اپریټرز هم وی اور کمپیریزن اپریټرز هم وي مختلف اپریټرز په دې کې یوز کیږي دا اپریټر ساينس دي چې دا غي نمونګه مطلب اچته شو ارثمټیک اپریټرز دي فار ایگزامپل دا لپاره پلس ته ماینس ته ډیویژن دی شو اور ماډولس اپریټر مونږ یوز کوو چې دا ریمایندر اخلي په یو ویریبل نه په بل ویریبل کې اور دې نه علاوه چې کوم دین مونږ ډبل سټیریک یوز کوو دا پاور د لپاره یوز کیږي او مونږ سټیریک هم یوز کوو چې دا د ملټیپلیکیشن د لپاره یوز کیږي دا اپریټر بیا مونږ وایو ٹھیک شو دا اپریټر نه بعد مونږ بیا په سبا نظام پیګو دا اپریټرز نه بعد بیا مونږ نه پکار دي چې مونږ په کنډیشنل سټیټمنټس باندې ځان پیګو ځکه چې کنډیشنل سټیټمنټ ډېر ضروري دي هغه کې اف ته یعنی زم چې اف زه فار ایگزامپل لومبه ز علامه چې x is equal to 20 په دې کې ما یو ویلیو واچوله په x کې او دلته کې زما چې f او زما چې x less than 10 نو دا دی ساين ټیکسټ دی د پایتون ساين ټیکسټ چې اخره کې وته فول کالم ضرورت دی دلته کې بیا سپیس ورکې چې دا کوم سپیس ته ورکې دا د اف سټیټمنټ باډي دا ٹھیک شو زم چې x less than 10 x د 10 نه کم دی دا کنډیشنل سټیټمنټ دی نو که چېرې کم وي نو زما چې پرنٹ کا x is less than 20 हाजी بیا موږ کنډیشنل سټیټمنټس وایو کنډیشنل سټیټمنټ ډېر امپورټنٹ دي د باندې لاجیک بلډ کیږي په کنډیشنل سټیټمنټ باندې په دې باندې ځان پوهه لاجیک په کنډیشنل سټیټمنټ باندې اور په لوجیکل اپریټرز باندې بلډ کیږي ٹھیک شو ما یو ویریبل واشتو زم چې x is equal to 20 ٹھیک شو دلته کې زه کنډیشنل سټیټمنټ لګوم f کی ورډ به یوز کوم د پایتون خپل کی ورډ دی د باندې زه کنډیشن لګوم زم چې f x زم چې f x less than 20 کچره x د 20 نه کم وي نو سپرنټ کا دا ساين ټیکسټ دی فول کالم به لګو او f کی ورډ به یوز کوو او دلته کې بس سپیس ورکو دې سپیس باندې چې سونه سټیټمنټ دلته کې مونږ لیکو دا به د f انډر کمانډ وي کچره دا ټرو وي نو دا سټیټمنټ په ایگزیکیوټ کیږي او کچره دا فالس وي دا سټیټمنټ پس کې کیږي او دلته کې صرف یو سټیټمنټ لیکم او زما چې پرنٹ دلته کې صرف پرنٹ کوما سپرنٹ کوما زما چې x is less than 20 for example دلته کې دا پیغام ورکوم شو او زه دلته کې بل سټیټمنټ هم لیکل شم زم چې پرنٹ this is first f for example ٹھیک شو خاص دینه بعد زه د دې f د دې پاړې نه زه بهر راوځم د دې f د دې پاړې نه زه بهر راوځم بالکل لاست تر راځم دا زما مین پروګرامینګ لیئر دی ٹھیک شو دا زما مین پروګرامینګ لیئر دی چې دا دنه کم دی دا د f سټیټمنټ لیئر دی ٹھیک شو اوس زما چې f خو ما دا وایي چې f x less than 20 زه یو بل کی ورډ یوز کوم الف کچره دغه لومړنی سټیټمنټ غلط وي نو دا دویم سټیټمنټ په چک کیږي کچره دا دویم غلط وي دریم سټیټ کی چک کیږي په الف کې بدا چلوي کچره دې پسې زه اف یوز کوم او زم چې اف ولکه دلته کې فرست
دلته کې ما د دې سجیشنز راکړو چې اف ایکس از ایکوال ټو 20 زه وایم چې اف ایکس greater than 20 نو بیا څه وکړه نو بیا زه وایم چې پرنټ څه پرنټ کا زه وایم چې ایکس از greater than 20 فار ایگزامپل دلته کې ما یو سټیټمنټ ولیکلو صحیح شو دا زمونږه اف او ال اف کنډیشنز دي دا د دویم ال اف لاندې دا سټیټمنټ ما صرف یو سټیټمنټ ولیکلو د لومړي لاندې مې دوه سټیټمنټ ولیکل د دې لاندې مې یو سټیټمنټ ولیکلو دا چې څومره سټیټمنټس دي د دې لاندې زموږ په لاجیک باندې ډیپینډ کوي زموږ په اپلیکیشن باندې ډیپینډ کوي نو دا سټیټمنټس به ایگزیکیوټ کیږي که چېرې دغه اف والا کنډیشن ټرو وي دلته کې اف او ال اف زه یو بل ال اف اچوم x او زه وایم چې x is equal to 20 فار ایگزامپل نو دلته کې زه دا لیکم چې ټیک شو x is equal to 20 ما دلته کې صرف دا میسج پرنټ کو دلته کې صرف په یو خبره باندې پیژوم دې منځ ته راځم او دلته کې زه یو بل اف اچوم دلته کې زه یو بل اف اچوم اف او دلته کې زه بیا څه سټیټمنټ لیکم او زه یم چې x greater than or equal to 10 بیا څه وکړه ما دا سټیټمنټ پرنټ کو فار ایگزامپل دې ته ګوره ښه په دې کې او په دې اف کې دا اف چې کوم دی دا ډیپینډ کوي په دې ال اف باندې دا کنډیشن به چک کېږي که چېرې دا ټیک وي دا به ایگزیکیوټ کېږي که دا ټیک نه وي دا به چک کېږي که دا ټرو وي د انډر لاندې دا به ایگزیکیوټ کېږي او باقي دا نور چې کوم دی دا به ټوله سکپ کېږي ټیک شو خو اف په هر ټایم چک کېږي اف سټیټمنټ چې کله ولګي دی به هر ټایم چک کېږي یعنی دا که چېرې دا اوس ټرو وي فار ایگزامپل ایکس چې کوم دی دا فار ایگزامپل ټرو دی یعنی دلته کې دا ایکس چې کوم دی دا لیس دین نه دی دا برابر دی د 20 یا دلته کې زه 10 ورکړم نو اوس خو دا ټرو شو که نه چې لکه ایکس ورکوټ دی د 20 نه نو بالکل ټرو شو نو چې دا ټرو شو نو دا دواړه خو به سکپ شي ځکه چې دا ال اف دی نو دا به سکپ کېږي خو دا بل اف په هم چک کېږي بیا دا د ال اف یعنی د دې د انډر لاندې نه دی نو اف په هر ټایم چک کېږي دا اف هم چک کېږي او دا اف هم چک کېږي که چېرې دلته کې دا ال اف ختم کړم دا اف ما ختم کو دا اف ما دې ځای لرې کو نو دا کنډیشن که چېرې ټیک وي دا نو ټول به سکپ شي ټول به سکپ شي تر دې پورې به دا سکپ شي که چېرې دا غلط وي بیا به دا چک شي نو دا به پرنټ شي که چېرې دا ټرو شي دا نور به ټول سکپ شي که دا ټول غلطي اف هم غلطي ال اف هم غلطي ال اف څومره ال اف ټول غلط وي نو اخره کې به ماته ایلس والا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کړي ټیک شو دې باندې موږ ډیټیل سره خبرې کړې فنکشن ډېر یو امپورټنٹ کنسپټ دی په هر یو پروګرامینګ لینګویج کې بتاتا د فنکشن کنسپټ ضرور ملاوي پایتان کې چې کله زه فنکشن جوړوم نو زه ډیف کی ورډ یوز کوم دې نه زما سیسټم ته پته لګي زما انټرپریټر ته پته لګي چې دا یوزر دې ټیم کې یو فنکشن لګیا دی جوړی موږ فنکشن جوړو او بیا موږ فنکشن کال کوو چې کله جوړو ډیف کی ورډ یوز کوو فنکشن له نوم ورکوم فنکشن له ایکس نوم ورکو یا ولا اف ان نوم ورکا ته ولا د خپل مرزه نوم ورکول شي اف ان نوم ولا ورکا وای نوم ولا ورکا داس نوم ولا ورکا چې ته هغه مینینګفول وي چې په هغې باندې ته پوهېږي فار ایگزامپل ما ولا ایډ نوم ورکو زه د ایډیشن دپاره یو فنکشن یوز کوم ښه دا پیرنتھیسس بتا چې دا به ضروره چې کله دا پیرنتھیسس ته هر ځای کې صحیح کې دا ته د پته پکار دا چې دا یو فنکشن دی ٹھیک شو ا دا ما ایگزیکیوټ کوم مال ایگزیکیوټ کېده نه وي پکار دا زما یو فنکشن دی دلته کې دا فنکشن جوړیږي او دلته کې زه صرف اسم نه کوم زه صرف دلته کې یو میسج پرنټ کوم چې دیس از ایډ فنکشن بس ما صرف دا میسج پرنټ کوم ٹھیک شو دا ما ایگزیکیوټ کو دا ما دا فنکشن اوس ورې ریډي شو دا صرف تیار شو د اسم لاندې کړي دی لا سکول نشي دی به الا سکای چې کله دې کال کوم دلته کې وګور دا ساينټیکس ته چې فنکشن جوړ کا او دلته کې بیا فنکشن به مونږ کال کوو نو فنکشن کال کوم نو به جست دا غنوم والا مودا پیرنتھیسس بولی کوم او چې کله زه دې رن کما
نو دی ما ته دا فنکشن ایگزیکیوټ کړو دی چې کوم میسج دی چې this is add function نو دی ما ته صرف دا میسج راکړي چې this is add function ٹھیک شو خجی دا زمونږ فنکشن دی دا فنکشن without parameter دی without return value دی اسه by default دی value return کوي او دا زیرو return کوي هغه موږ ته ضرورت نه وي یعنی فار ایگزامپل دلته زه ما چې return 0 ٹھیک شو او دا ایگزیکیوټ کوم دا ما جوړ کو کنه دلته کې بیا رن کوم اس پر په نه پروزي ډیفالت باندې هم دا ریټرن کیږي دا ریټرن کزر هم نه لیکم هم بزما کار کیږي ٹھیک شو دا فنکشن وداوت پیرامیټر دی پیرامیټر څه ته وایي دلته کې مونږه په دې فنکشن کې پیرامیټر ورکول شو چې پای باندې مونږ کار کول شو مونږه ځانته یو ورکوټ شانتي ماشين جوړ کړی دی دا غي کوډ هم جوړ کړی دی هغه کوډ عمل ته کې خېږي چې کله ضرورت وي مونږ هغه ماشين ته هغه شیزونه ورلېګو ورته وي چې دا پروسس کا او د دې چې تاسو ریزلټ راوستو یا ته کم پروډکټ جوړ کو هغه ماته واپس راولېګا فار ایگزامپل دې فنکشن ته دلته کې یو x ویلیو را لګم او یو ورته y ویلیو را لګم ٹھیک شو ها دلته کې څه کومه دلته کې زه پرنٹ کومه زه ما دلته کې زه پرنٹ کوم زه څه پرنٹ کوم دلته زه صرف دا پرنٹ کوم د دې ایډیشن پرنٹ کوم زه ما چې پرنٹ ٹھیک شو دلته یو میسج ورکوم دا ایډیشن ریزلټ او دلته کې به دا x او دا y بچ کم دی دا وځو پلس کما ماته به دی ایډیشن ملاويږي ٹھیک شو اوس چې دا فنکشن کله ځکه کال کوم نو ګوره کې دوه پیرامیټر دي نو د دې نه بدل تا دوه پیرامیټر ضرور ورلېګم زما وتا را مټیریل ورلېګم چې دا واخلا او دا ماته د دې ایډیشن ماته پرنٹ کا نو د دې نه چې کله اوس دا فنکشن فرض کو دا موږ به ایگزیکیوټ کو چې دا تیار شي د فنکشن کې د کوم څه ایرر ملاويږي او دا ایرر سوې چې انویلټ سنټکس پر هیو فارګټ کاما دلته کې ما یو کاما باندې پاتې شوی دا دلته کې کاما چې مزکا چې کلم په فنکشن کې مونږه پیرامیټر دی یو نه بل ورکو نو مونږ یو کاما پکار دا لکه مطلب د دې فنکشن یو دا پیرامیټر شو یو د دې فنکشن دا پیرامیټر شو څنګه چې دلته کې دا فنکشن دی نو یو دا پیرامیټر دی او یو دا پیرامیټر دی اوس په مونږ دا رن کوو دی نو دا ایرر ختم شي ایرر نه ختم شو اوس دا فنکشن زه وداوت پیرامیټر کال کوم دې ته خیال کوه ما ته سم ملو شو ما ته ایرر ملو شو چې اډ missing two required positional arguments دا positional arguments تا نه چې کوم دې پاتې شوی دي ته مو پیرامیټر هم وایو دې ته مونږه arguments هم وایو اکثر لا چې کله مونږه فنکشن کله جوړو څنګه چې دلته کې مونږه دا جوړو دې ته مونږه پیرامیټر وایو او چې کله مونږه کال کوو بیا ورته مونږه argument وایو او دې کې د کنفیوژن څه مسله نشته مطلب مین کانسپټ ته چې تاسو پته ولګي چې دا کوم ویلیوز مونږ د فنکشن ته کال کوو په دې کوم باندې پروسس کیږي دې مونږه پیرامیټر هم ویل شو دي مونږه آرګومنټ هم ویل شو ټیک دی وایي چې د فنکشن ته د دوه پیرامیټر ضرورت دی او تا دې همدا څه کال کو تا یو ورکوټه ماشين جوړ کړی دی د ایډیشن د لپاره نو دیتا د دوه پروډکټ ضرورت دی را مټیریل ضرورت دی سوري دوه را مټیریل ضرورت دی چې هغه خپل کې جواب کما نو تا ته جواب درکما نو تا خو دا فنکشن کار کې نو دا مټیریل کم دی هغه مټیریل خو دا فنکشن چې کم دی د دوه شیزونه غواړي ها دې کې پایتان کې صدا څه کولای شم ګورخه زه مټ دا ایز ایکوال ټو 10 دی او دا ایز ایکوال ټو 20 دی دا اوس بیا رن کوم اوس تا ګورخه اوس تا کال کوم دا فنکشن اوس کال کوم دنه ایرر ختم شو حالانکه دلته کې ورته ما اوس هغه شیزونه ورلېګل نه دي او ته نه پس هم دا ایگزیکیوټ کو دا ولی دا ما ځکه دلته کې لیکلي دي که چېرې زه د فنکشن ته دغه پیرامیټر راو نه لېږم نو بای ډیفالټ په دې د x په ځای 10 الي او د y په ځای 20 الي که ورته راو لېږم که ورته راو نه لېږم او که چېرې ورته راو لېږم نو بیا به دې همدغه ویلیو ولي یعنې زه ورته 100 را لېږم او 200 ورته را لېږم اوس ورته ګوره دلته کې خو ماله 30 راکړو ځکه چې 10 + 20 = 30 اوس ورته ما دوه پیرامیټر ورلېږل اوس یې ما ته 300 راکړو ولې چې ما دوه پیرامیټر ورولې کړل دا خپل پیرامیټر اوس نیګلیکټ کو د ویچ یوزر ماته پیرامیټر راولې کړل دا ما د خپل پیرامیټر ضرورت نشته دا فنکشن وذ پیرامیټر دی زه دې فنکشن نه ویلیو ریټرن کولم شم ځکه چې دلته کې دا نه پرنټ کوم
زه دا ویلیوز ریټرن کوم. دا زه ریټرن کوم خپل مین پروګرام ته چې د کوم ځای نه دا فنکشن کال کېږي. دلته اوس ګوره، دلته دا فنکشن زه کال کوم او زه ته دوه ویلیوز ورلېږم 100 او 200. نو بیا خدای اکزیکیوټ کوم چې زما دا فنکشن تیار شي. دا فنکشن تیار شو، دلته کې دا اوس زه کال کوم. دا ما ته ریټرن کو 30 ریټرن کو، خو دا ویلیو ما په ویریبل کې نه سٹور کړي. صحیح پروفیشنل طریقه دا نه ده. پروفیشنل طریقه دا ده چې کله زه دا فنکشن کال کوم مالا پکار دی چې زه یو ویریبل جوړ کړم او دا دې دا ویلیو چې کله دا فنکشن زه کال کوم او دې ما ته ویلیو ریټرن کی چې هغه ویلیو زه په یو ویریبل کې واخلم. ٹھیک شو؟ دا اوس رن کا ویلیوز ما ته راغله په دې ویریبل کې ما سره ویلیو په ریزلټ کې پرته ده او پرنٹ کیږي ما ته نه. زه پرنٹ فنکشن باندې کال او پرنٹ فنکشن باندې به دا ریزلټ ته کې پرنٹ کوم. اوس زه ایکزیکیوټ کوم. دا پروفیشنل طریقه ده. په ریزلټ کې ما سره دلته کې ویلیو راغله، دا ویلیو ما دلته کې پرنٹ کا. دلته کې اوس سره ته میسج هم پرنٹ کولی شي. فار ایگزامپل دلته کې اوس سره زه میسج پرنٹ کوم. ٹھیک ده؟ او زه دلته کې ورته وایم چې دا ایډیشن اسی فار ایگزامپل دا وسره موږ یو میسج هم پرنٹ کولی شو. ورا دلته کې میسج پرنٹ کوم. ٹھیک شو؟ دینه پس چې کوم دی نو بیسک کانسپټ بیا موږ وی او موږ بیا سیکنډري ډیټا ټایپس وی. هغه کې موږ لیست وی، ټیوپل هم وی او ډکشنری پکې وی. دا پایتان سره سپیشل ډیټا ټایپ دی چې په یو ویریبل کې په یو ټایم باندې د یو نه زیات ویلیو سټور کولو لپاره موږ سیکنډري ډیټا ټایپ استعمالو. هغه کې یو لیست دی. زه دلته ال نوم ورکوم چې کله زه لیست جوړوم او زه به دا غټ بریکټ استعمالوم. ٹھیک شو؟ په دې بریکټو کې چې زه کوم ویلیو وکړم نو زه به هغه په کاما باندې سپریټ کوم. یو مې پکې انټیجر کې خو، یو مې پکې فلوټ کې خو، یو پکې سټرنګ دم. ٹھیک شو؟ او دې نه علاوه چې کوم دی یو پکې بول ویلیو وکړم. دا لیست دی. په دې یو ویریبل په ال کې دلته خپل مرزي نوم ورکول شي. زه دلا بل نوم ورکول شم، لیست 1 نوم ورکول شم چې ما سره په لیست 1 کې چې کوم دی دا ویلیوز پراته دي. په دې لیست باندې موږ مختلف اپریشنز بیا کړیو. دینه موږ ویلیو ډیلیټ کړیو، ویلیو دنه چینج کړیو، ایډیټ کړیو. مختلف فنکشنز په دې باندې اپلای کیږي. دې ډیټیل سره بنظم جست صرف دا سمرایز کوو. موږ دا خپل د پایتان دا چې کوم کورس دی دا موږ سمرایز کوو. خجی لیست چې کوم دی دا همیشه یاد ساته چې دا په انډیکس باندې سټوري. انډیکس ته وایي دا 1 نه دی، دی په لوکیشن نمبر 0 باندې وي. دا دیم نمبر نه دی 20.3 دا په لوکیشن نمبر 1 باندې وي. دا او بل دا راځي په دې لیست کې موږ ویلیو ایډیټ کولم شو. دا سفر کا نه غورځي. موږ دا ویلیو چینج کولی شو، ایډیټ کولی شو، ډیلیټ کولی شو. موږ په دې باندې هر قسمه مختلف قسم اپریشن موږ په دې باندې کولی شو. دلته کې ما دا لیست جوړ کو او دلته کې دا لیست پرنٹ کوم او زه پرنٹ کوم لیست 1. ٹھیک شو؟ دا ایگزیکیوټ کوم. د لیست سپلنګ ما غلط کو، دلته کې دا ایگزیکیوټ کوم. په دې لیست کې ما دا شیزونه پرنٹ شو چې دا په دې کې اچولي. ٹھیک شو؟ په دې باندې مختلف اپریشنز کېږي. که ډیټیل باندې نه پېښوي بیا لیکچر چې کوم دی هغه ته وګوره. په دې پلی لیست کې په دې کې په ټیوپل باندې په لیست باندې او په ډکشنري باندې موږ ډیټیل سره خبرې کړې دي. ټیوپل یو جوړوم، زه ته ټي نوم ورکوم او په هغې کې به موږ دا سمال بریکټس یوز کوو. بالکل سیم ټو سیم همدغه رنګ به وي. بریکټس به موږ سمال یوز کوو. دا ویلیوز پکې مو دا ټیوپل دی. په ټیوپل او په دې کې څه فرق دی؟ دې ټیوپل کې چې ځول تا ویلیوز واچولو دا ته چینج کولی نه شي. دا په دې کې پراته وي. اکثر له مونږه څه ویلیوز مونږ ته پرمننټ پراته وي چې دا په دې ویریبل کې وي، خو هغه مونږه څه د مسټیک د وجې نه، د غلطۍ د وجې نه مونږ هغه ویلیوز چې کوم دی نو هغه مونږه اریز کو، هغه مونږه ډیلیټ کو یا مونږ هغه ایډیټ کو. نو که چېرې داسې ستاسو انفارمیشن وي چې هغه ته ځان سره پرمننټلي ایښل غواړي، ته وایې چې په دې کې زه بعد کې ایډیټنګ نشم کولی، دا زه چینج کولی نشم، نو هغه ته په ټیوپل کې واخله. ته د دې لپاره ټیوپل ډیټا ټایپ یوز کوه. او بس دا صرف فرق په دې بریکټس باندې دی چې دا بریکټس دې واچته نو دا ټیوپل شو، او چې دا بریکټس دې واچته نو دا
لیست شو. ها پدې کې دا خبره مې یاد ساته چې پدې کې ګوره ته ټیوپل هم دننه شي. پدې ټیوپل کې تا خپل ویډیوز واچولو او دلته کې ما یو لیست نه جوړ کړم. ما په لیست کې لومړنی ویډیو 1 ده، بیا 20.3 ده، بیا الی ده، بیا 2 ده او بیا پکې یو ټیوپل ده. دا ایکسیکیوټ کوو رن کوو ګورو. او دې کاته دلته کې په لیست کې ته ټیوپل هم اچولی شي یا ته لیست اف ټیوپل هم جوړولی شي. مختلف ټیوپل دي او د هغې نه ته لیست تیار کړي. داسې طریقه باندې هم ته دا کولی شي. ٹھیک شو. دغه رنګې دا ټیوپل دی نو مونږ ګورو چې په دې ټیوپل کې مونږ لیست اچولی شو او که نه. نو څه کومه دلته کې پکې یو لیست اچوم، هسې چک کوو ګورو یې شو او دا مونږ ایکزیکیوټ کوو. اچولی شو پکې مونږ ټیوپل اف لیست هم جوړولی شو او دلته کې مونږ صرف پرنټ کوو. صحیح شو. نو مونږ لیست اف ټیپل هم جوړولی شو او ټیپل اف لیست هم جوړولی شو. ټیک شو. دغه رنګ ډکشنري اف لیست هم جوړولی شو، ډکشنري اف ټیپل هم جوړولی شو. په ټیپل کې او په لیست کې صرف دا فرق دی چې د لیست ویلیوز مونږه ایډیټ کولی شو، چینج کولی شو. د ټیپل ویلیو مونږه بیا نشو چینج کولی، دا پرمننټ مونږ سره سٹور شي. په دې کې مونږه ایډیټینګ نشو کولی، دا ایډیټیبل نه دي. ٹھیک شو. دې لپاره بل ټرم یوز کیږي، موټیبل او ان موټیبل. ٹھیک شو. ډکشنري نو زه یو ویریبل لرم، ما یې ته ډک نوم واخیستو. ٹھیک شو. د ډکشنري لپاره تا به څنګه پته لګي چې دا ډکشنري ده؟ د هغې لپاره به کرلی بریکټس یوز کیږي. ٹھیک شو. زه وایم چې ایکس دلته کې به یو فل کالن اچوي، د دې نه پس به دا د ویلیو وي او زه وایم چې ایکس از ایکول ټو 10. په دې کې ما ویلیو واچوله. زه په دې ډکشنري کې بله ویلیو واچوم، دلته کې به یو کاما والم. زه به هم چې وای فل کالن 20 اچوم، بیا یو کاما والم، بل هم پکې ته پټ کولی شي. او زه وایم چې زیډ فل کالن او په دې کې زه 30 اچوم. ٹھیک شو. دا ډکشنري زه تیاروم. ډکشنري زما تیاره شوه. لاس ته که تاسې مې کاما وام نه چې دا څه فرق نه غورځوي. او دلته کې زه دا پرنټ کوم، پرنټ ډک. ٹھیک شو. زه چې دا ډک ماته پرنټ کړم. ډک یې ماته پرنټ کړو. ایکس کې 10 ده، واي کې 20 ده او زد کې 30 ده. دا دې ته آیټم وایي، دې ته آیټم وایي کمپلیټ ته، او دې لومړني ته چې کوم دی کی وایي او دې ته ویلیو وایي. په دې باندې هم مختلف اپریشنز موږ کولی شو او ډکشنري موږ هم ایډیټ کولی شو، ویلیوز پکې چینج کولی شو. ٹھیک شو. ها دې نه پس بیا موږ کلاسز او آبجیکټس وایي. ٹھیک شو. موږ بیا کلاسز او آبجیکټس وایي. دا کلاسز او آبجیکټس موږ ور یوز کوو. وګوره موږ دا کوشش کوو که نه چې موږ میموري کومه یوز کوو او موږ د کوډ ریپیټیشن نه ځان بچ کوو. یوه طریقې فنکشن ده چې موږ فنکشن یوز کوو او کله موږ ته د یو خاص اپریشن ضرورت وي، نه دپاره موږ فنکشن جوړ کړي وي، هغه موږ یوز کوو. خو بعض سچویشن کې موږ ته داسې پکار وي چې یو سیم یو ویریبل دی، دغه ویریبل موږ د مختلف چیزونو دپاره یوز کول غواړو. نو د دې دپاره موږ کلاسز او آبجیکټ یوز کوو. یا فار ایگزامپل یو مارکر دی، دا یو مارکر دی ما سره لاس کې، زه د دې لومبې ډای جوړوم، د دې فرمه جوړوم. ٹھیک شو. نو چې کله زه فرمه تیاره کړم نو په هغه فرمه کې بیا زه په سوونو په زرګونو مارکرې تیارولی شم. دغه شانتې بالکل کلاس دغه شی دی. موږ یو فرمه تیاره کړو، هغه فرمه کې چې کوم ویریبل دی او کوم فنکشن دی نو هغه مونږه بیا د مختلفو شیزونو دپاره یوز کولی شو. چې کله کلاس جوړوي نو هغې دپاره به کلاس کیورډ یوز کړي. ساینټکس دی د پیتان، دا د پیتان خپل کیورډ دی او د کلاس نوم به والو. نو موږ د سټوډنټ دپاره یو کلاس جوړو. ٹھیک شو. په دې کې لومبنی چې کوم میتھډ راځي، لومبنی دا فنکشن نه دی. په دې کلاس کې چې کله دا فنکشن مونږ دننه استعمالو بیا دې ته مونږ میتھډ وایو. څوک ورته میتھډ وایي، څوک ورته فنکشن وایي، څوک ورته روټین وایي، په دې څه فرق نه پروزي. دا هم یو شی دی، دا هم فنکشن دی. ته ورته هم فنکشن وایي چې ستا کنسپټ کلیر وي. ٹھیک شو. خو چې په کلاس کې دننه شي نو بیا ورته اکثر میتھډ ویلی شي. دې کې چې کوم لومبنی فنکشن وي
په دې کلاس کې چې کوم لومبنی فنکشن وي هغې ته کنسټرکټر فنکشن وایي. فار ایگزامپل دلته کې ته وګوره نو هغې دپاره به ته ډیف کیورډ یوز کړي، ډبل انډرسکور به واچې، انټ کیورډ به یوز کړي او سیلف به د خپل پیرامیټر وي. دا سیلف نه دی، دا د خپل کیورډ دی. د دې په ذریعه دی دا آرګومنټ اکسس کوي، یعنې دی وایي چې سیلف ډاټ نیم زما نیم، سیلف ډاټ ایج زما ایج. ٹھیک شو، دلته مونږ دا کلاس تیار. ٹھیک شو، دې ته وایي میتھډ. دا فنکشن نه دی، دې زه لږ چینج کوم او دې فنکشن ته زه وایم چې name is name دا name. ٹھیک شو، او بل پرنٹ فنکشن لګوم او په هغې باندې زه وایم چې ایج is ایج. دا فنکشن زه دلته کې دغه ویریبلز او دا فنکشن دلته کې یوز کولی شم. دا زه دوباره ایگزیکیوټ کوم، دا هم دوباره ایگزیکیوټ کوم او اوس زه په دې کې په دې سیل کې زه د S1 په ذریعه باندې زه دغه دا فنکشن چې کوم دی دا کال کوم او دې له ما نوم ورکړی دی فنکشن 1. ٹھیک شو، دا زه کال کوم، دا ما کال کوم. سو وایي ما ته student function 1 takes 0 position argument but for 1 0. دا فنکشن دلته کې داسې نه کال کېږي. دی به څنګه کال کوم؟ دلته کې به زه سیلف کیورډ ضروري یوز کوم چې پته لګي چې دا د دې کلاس فنکشن دی. ٹھیک شو، اوس دا زه ایگزیکیوټ کوم، دې لپاره زه دا آبجیکټ تیاروم او اوس د هغې نه پس زه دا ایگزیکیوټ کوم. اوس په دې کې بیا ایرر دی. دا څه ایرر دی هغې به خیال ساتو. دلته کې به څه کوم؟ دا نیم زه دغه رنګه ډایرکټ نشم اچولی ځکه چې دا به زه د دې ډاټ اپریټر په طور باندې یوز کوم. دلته کې به زه ولیکم سیلف ډاټ ایج. ٹھیک شو، اوس دا دوباره ایگزیکیوټ کوم. دا ویریبل زه ډایرکټ دلته کې داسې نشم یوز کولی چې کله زه د کلاس کې دننه فنکشن یوز کوم نو زه به هغې ته یو څه ورکوم چې کله زه د دې کلاس ویریبل یا اټریبیوټ یوز کول غواړم نو زه به دغې فنکشن لا سیلف نوم سیلف کیورډ به ضرور ورکوم. دلته به کم از کم دا یو پیرامیټر ضرور وي. که چېرې د دې کلاس دا کیورډ دا اټریبیوټ د دې کلاس دا اټریبیوټ که چېرې زه نه یوز کوم بیا د دې سیلف ضرورت نشته، خو چېرې د دې کلاس دا اټریبیوټ زه یوز کوم بیا د دې سیلف کیورډ ضرورت شته. نو سیلف ډاټ نیم سیلف ډاټ ایج اوس په دا صحیح پرنټ کېږي. دا ایگزیکیوټ کوم، دلته کې دا آبجیکټ دوباره جوړوم او اوس دلته کې څه کوم؟ دا کال کوم. اوس نیم از علي اینڈ ایج از 20. د دې نه بعد بیا مونږ لږه خبره په فایل هینډلنګ باندې وکړه. هغه هم څه دونه زیات یوز کو زمونږ یوز به نه راځي دا غیر زیات، صرف په کنسپټ پوه شئ چې په هارډ ډسک باندې به ته فایل چې کوم دی نو سیف کیسینګه هغه به ریټریو کیسینګه او هغه به سیف کیسینګه. ٹھیک شو، نو دا څه بیسک کنسپټ دي، څه بیسک ضروري خبرې دي چې د پروګرامینګ دپاره زمونږ د پایتان لینګویج دپاره زمونږ د مخکیني سفر دپاره مونږ ته ضروري دي چې په دې باندې مونږ ځان پوه کړو. زمونږ د واتساپ ګروپ شته، په هغې کې څه کوېسچن وي نو په هغې کې بیا ته کوېسچن کولی شي. نو په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله بیا میلاویږو او هغه به مونږ د ویب ډیولپمنټ یو کورس سټارټ کوو. نو که چینل دې نه سبسکرایب کړي سبسکرایب کړه چې موږ سره په دغه کورس کې هم شریک شي. د خپل ځان او د چاپېریال ډېر زیات خیال ساته. د لوی الله